نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 17 آیت نمبر 113 خلاصہ رکو پس داغین لفظی ترجمہ قرآن دا حجت دے احادیث مبارکہ اغا هم حجت اجماع هم حجت دا او داسی جرگی داسی مشوری جغا دا پارا دا امر بالمعروف یا دا پارا دا نیکی دا کولوی یا پمین دا خلقو کی دا پارا دا صلحوی پا دغیبان اجر او ثواب میلاویگی رب العالمین د خپل پیغمبر حفاظت کی رہنمائی منافقین په هیڅ یو صورت کې کامیابی دی نشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولولا او کچر نوی فضل الله فضل د الله علیک پتا باندې ورحمته او رحمت دهغا لهمت طائفة منهم نخامخا پوخ قص او ارادا کڑیوا یوڈلی ددوینا ان یضلوکا چی خطا کڑی تالرا ففیصلا کولو کی وما يضلونا او نشی خطا کولے دوی الا مگر انفسهم زاننا اخبر وما يضرونك او نقصان نشر سولے دوی تاتا من شيء دهسز وانزل الله را لگلے دے اللہ علیک الكتاب تاتا کتاب قرآن والحکمت او سنت نسنگ چه قرآن دلیل لے دغشانتی احادیث مبارکہ اغا هم دلائل دوار وحی دی و قرآن تا وحی مطلوع وحی جلی ویلے کیگی او احادیث مبارکہ تا وحی خفی او غیر مطلوع ویلے کیگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه کم خبر کئی اغا دا خپل طرف ننوی بلکہ اغا دا اللہ دا طرف نوی وعلمک او خودلی دی تاتا ما هغس لم تکن تعلم چن پوہی دلیتا پہغی باندی وکان فضل اللہ او دے فضل دا اللہ علیکا پتابن اے پیغمبرا عظیما دیرلوی قسمون دا جرگو بیانیک قسمون دا مشوری بیانیک چی کم کی خیر دے پا کم کی برکت دی و پا کم بانی اجر و ثواب ملوی لا خیر ہس قسم خیر نشت دے فی کثیر من نجواهم پډیرو د پټو مشورو د دویک پډیرو جرګو د دویک میټینګونو د دویک الا سوا من دهغه چانا امر بالصدقه چې حکم کوي د صدقې د کولو دی د پاره مشوره وی جرګوي میټینګ وی نو دی کې خیر دی او معروف یاد کولو د نیکی دی کې هم خیر دی او اصلاح او یاد اصلاح کولو د جوړخ را وستلو د صلح د کولو بین الناس پمین د خلقو کې مسلمانانو پمین کې صلح کول دا بهترین عبادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه ده او د داسې کسانو د پاره ډیر زیات ثوابونه دي اجرونه دي چې څوک د مسلمانانو پمین کې صلح کوي ومن يفعل او څوک چې وکړي ذلک ابتغاء داسې کار د پاره د حاصلولو مرضات الله درزا مندی د الله د الله د رضا د پر لګیا دی د خلقو په منځ کې صلح کوي اتفاق راولي اتحاد راولي امر بالمعروف کوي صدقه ور کوي نیکی کارونه کوي صرف د الله د رضا د پر فسوف پزرد نؤتیه چې ور بکړو موږ دته اجرا عظیما اجر ډیر لوی والله اعلم چې دا به څومره اجر چې الله ورته لوی ویلې اجماع د حجت دلیل لے ومن یشاقق الرسول او سوک چی مخالفت کوي د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما بس د دینا تبین له الهدى چی خخکار شو دتا ہدایت ویتبع او روان شی پا بللارا غیر سبیل المؤمنین سوا دلار د مسلمانانونا المؤمنین مراد کامل مومنان مسلمانان مراد او هغه صحابه کرام صحابه دا معیار د حق نوله نو وبګرزو من دلرا ما تولا کوم خواچه اوړي دے ونسله او داخل بکړو من دلرا جهنم دوزخ تا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتنا اعراض کول د کامل مومنانو لار پر خودل د صحابه کرامو په بل طرف باندې تلل دا سبب دی د جهنم او د دوزخ وسا
وساءت مصيرا او ډیر بد دی زید ورتللو.